یو بادشاہ هغه یو محل تیار کړو، ډېر زیاته خواري پې وکړه او بیا اعلان وکړو چې زما دې محل کې څه عیب وي نو ما ته عیب ښکاره کړئ. نو چې څوک په پې تېرېدل وی بیا دې کې څه عیب نشته، داسې محل دې تیار کړی. یو فقیر پې تېرېده، هغه وی یاره دې کې عیب شته. وزیرانو زر راګیر کو او رای وستو، ده ته وی چې څه عیب دی؟ بادشاه لی راوستو، وی ده ستا په محل کې عیب راویستو. وی ښه، وی زما محل کې څه عیب دی ووایه. وی دې کې دوه عیبونه دي صیبه. یو عیب دا دی چې ستا دا محل به همیشه نه وي، دا به یو ورځ ختمیږي. او وی دویم عیب پکې دا دی چې ته به دې محل کې همیشه نه وي، ته به هم ختمیږي. او وی بس صحیح شو. وی دا داسې عیبونه دي چې حقیقت دی. نو ویم چې سم په نظر راځي دا به هم فنا کېږي او موږ چې ځان ته شیشه کې ګورو موږ به هم فنا کېږي. خو خدای پاک دې د دې خبرو حقیقت زموږ ستاسو په زړونو کې واچي چې دا د زړه نه تسلیم کړو، او چې کله دا خبرې د زړه نه تسلیم شي په خپله د دنیا نه غفلت ختم شي او آخرت طرف ته چې کوم دی نو هغه رجحان زیات شي. نمرود بادشاه و کنه د ځان نه یو باغ تیار کړو، ډېر زبردست او اعلی ترین د خپلې زمانې یو ښایسته ځای د برابر کړو. نو د الله جل شانو ته سوال وکړو، وایي یا الله وی ما له داسې حالت کې مرګ مه راوله چې زه نه بر یم او نه ښکته یم، او وی داسې حالت کې ما له مرګ مه راوله چې زه د دې باغ نه یا بار یم او یا دن یم. نو وی چې کله د ده د مرګ وخت راغی، وی ده چې کله دا باغ برابر کو، چا ورته وی چې ستاسو هر څه تیار شو، اوس یې راشئ دیدار یې وکړئ. نو د هغه باغ چې کومه دروازه وه، دا نمرود چې کله هغې ته رادننه کېده نو دی به د اسماني سورو، نو هغه دروازه لږه ټیټه وه نو دی وردننه کېدی نه شو. نو ده داسې چل وکړو چې دا یوه خپۍ د دې اس ته پاسه کړه او دا بله خپۍ ترې لاندې راځوړنده کړه، نو دی داسې راټیټ شو چې اوس به پرې تېر شه. نو چې دا اس دې باغ ته د دې اس نیمه باغ کې دننه وه او نیمه باغ وه چې دغه وخت کې نمرود مړ شو. نو وی چې ګورئ ده چې څنګه سوال کړی و، الله والا هغه هم قبول کړو چې نه په ځمکه و نه بار و، نه باغ کې دننه و نه بار و، الله والا مرګ راوستو. نو د مرګ او ده چې دا سوال کوو په کوم سوچ کوو؟ په دې باندې چې دا زه کوم څه یم داسې خو مرګ د سره راځي نه، یو خامخا یا به بر یم او یا به ښکته یم، یا به بار یم یا به دن یم. نو چې د ده خپل سوچ وکړه، خو الله جل جلاله د هغه چې کوم تدبیر دی نو دا هغه خو د انسان سوچ هم نشي کولی. نو د مرګ نه بیا هم خلاصې رانغی، د مرګ نه بیا هم څه نه شو، خلاص نه شو. دویمه فقره ده، واعمل لآخرتک بقدر لقائک فیها. وی چې د آخرت دپاره دومره عمل وکړه چې ستا پې د آخرت هلته زندګي جوړه شي. نو د آخرت زندگی امام غزالی رحمت الله علیه یو عجیبه مثال لیکلی دی، وایي چې د دې ځمکې او د دې اسمان په منځ کې چې څومره خالیګاه ده، دا خالي ځای دی، دا ټول د اوري د دانو نه ډک شي او وایي 1000 کاله پس یوه مرغۍ راځي او یوه دانه راوچتوي، بیا به هم د دنیا ژوند ختم شي خو د آخرت ژوند نه ختمېدو والا دی. نو دې وجې نه مونږ تاسو نیک اعمال کوو. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي کله چې مسلمان بنده نیک اعمال کوي د هغه د نیکو اعمالو په وجه باندې ده له هلته جنت تیارېږي، لګیایي فرشتې لګیایي جنت تیارې. چې نیک عمل بند شي نو جنت کې کار بند شي د ده په محل کې، نو تپوس دې نه کوي دې محل کې م کار ولې بند کو؟ یاره هغه نیک عمل بند شو، مخکې به یې وظیفه کوله
هغه پرې خو دا نفل کول پرې خو د منځ کو پرې خو صدقه ور کوله پرې خو دل لہذا د نیک اعمال پکړه مونږ ول د جنت کې چې کوم محل تیاری کې پاغي